تیر ورځ د 400 په هسپتال کې د مظاهرچیانو په کوریج کولو د هسپتال د ایمس لخوا په خبريال علب خان شیرپو او رفاقت الله رضوان په شوی مقدمه سیاسي ګوندونو او سماجی غړو غندنه کړې ده او دای په آزاد صحافت برید بللې دي. د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي دي چې په هسپتال کې د ایمس کارکردګي صفر ده او د ټوپک په زور نظام چلول غواړي او ولسته د ورپی خوستونزو په حل کولو کې ناکام شوی دی. باید چې هغه د معطل کړی شي. دا په هغه وخت مخه تراغلا کله چې خبريال علب خان شیرپو او رفاقت الله رضوان په هسپتال کې د مظاهره په وخت مریضانو کوریج کولو نو ایمس باندې دغه خونه لګیدا او خبريالو ته نه یوازې دړکی ورکړي بلکې هغوی د پولیس په زور په خپل ولقه کې تر ډیر وخت پورې اوساتل چې بیا خبريالانو پر مقدمه درج کړه او په احتجاجي توګه یې د تانې مخه ته د هغه د گرفتاری لپاره پرلط وخلو. خبريالانو سره د نامناسبه او بدی رویه په ضد د 400 سیاسي او سماجی غړو سخت رد عمل ښکارا کړی دی. په دغه کې د قومي وطن پارټي سکندر آیات د جی وای گوهر شاه د مسلم لیگ نون میا همایون شاه د پی ټی آی ارشد عمرزی د ان پی فاروق خان شیخو او طارق باچا د 400 قومي موومنت ولی محمد خان د پاکستان پیپل پارټي اکبر علي خان د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم او د وکیلانو د حقوقو تنظیم ډیسټریکټ بار اسوسییشن غوښتنه کړې ده چې خبريالانو ته د پخلاص مټ د کوریج لپاره اجازه ورکړي شي او ایمس ته معطل کړي شي. د سپاه صحابه ذلی ترجمان ویلي دي چې ایمس په خبريالانو حمله کړې ده او دوی غندنه کوي. دوی وایي چې دوی به خبريالانو سره کلک ولاړ وي. بیګا چې کوم واقعیا د صحابيانو سره په هسپتال کې شوی لمن هغه د خپل ځای کوو صحافي برادری دا زمون د دې معاشري او اهم ستون دي او د دوی صحافيانو کار د جاري په ادارو کې چې کوم نقصانات وي او کوم باغې کې کمی به هغه هم د ښکارا کوي. د دوی سره کوم واقعیا د ام استدار بشوي دا من باغې د افسوس اظهار کوو. بلخوا د امن جرګي صوبایي چیرمن سید کمال شاه باچا ویلي دي کله 400 ایمس ډاکټر جانزیب معطل نکړي شو نو دوی به درنو ته لاس واچوي. غټه بربادي شو غټه تباہي شو چې ژوندۍ د من لاړه او جرنالست لاړ دغه د تپوس لپاره او پاره کې ام اس الټو لګیدا په جرنالست باندې اف ای آر کو نو زه دا وایم چې زمونږ سوشل کم ارګنایزیشن چې دي زمونږه سونه سماجی تنظیمونه چې دي چې په دې سلسله کې با منګو لګو تاسو لګي د هغه ماشوم دا اني باډي کین مطلب 22 اکټیو د خاندان داغي چې کوم فیملی دا غم په دې کې چې کوم دي هر څوک پارټي جوړې دي شي او دغه ماشوم د لپاره چې کوم دي لیګل فایټ قانوني جګړه په عدالت کې چې دا کرمینل نیګلیجنس شوی دی دا کې دي شي د 22 د لاندې د سیشن جج لا دا زب خپل زموږ د ضلع چې کوم دا منجرګي تنظیم دي واغې ته مویما دا موږ هم پارټي جوړې دي شو. د قانون پوهان وایي کله چې یو سرکاري افسر مقدمه شي نو هغه بیا په هغه کورسې نشي پاتې کېدی او تر هغه معطل وي تر څو چې دغه مقدمه سر ته نه وي رسیدلې ځکه چې په مقدمه د اثر انداز کېدو کوشش امکان لري. بلخوا ام اس په دغه اړه په رسمي توګه صدریز نه دی ویلې خو په یو ویډیو کې ویلي دي چې هغه چې د اجازه نه بغیر به خبريالان هسپتال ته نه راځي نو دغه خبره د قانون پوهان د آئین د آرټیکل 19 په ضد بلی. خالد منصور، دلبر نیوز، 400.